دا تصویرونه تاسو څه ښکاري که نه، دا مسله موږ ته ډېره عامه او ډېره وړه ښکاري. زه تاسو ته نن ښایم چې کوم سړي، کوم هلکان چې پنسې د ګیټو نه ښکته ساتي، یعنی دا پنسې چې دی په خپلو خپو کې راکاږي، د دې عذاب او د دې ګناه څومره خطرناکه ده. نن سبا دا بالکل اړو څوک پروا په دې باندې نه کوي. ګورئ، د ټول نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. رسول الله مبارک فرمایي د ګیټو کومه حصه چې په پنسه کې پټه وي دا به د جهنم په اور کې سوځېږي. یعنی څومره چې دا پنسه ښکته وي او په دغه ښکته والي کې دې د خپې څومره حصه کور کړه، د دې اخري پوینټ چې دی دا ګیټۍ ده، د خپو دا ګیټۍ ده، دې نه به پنسه اوچته ساتي. که دا راښکته شوه، څومره حصه چې د پنسې کور کړله دا به د جهنم په اور کې سوځېږي. ورپسې د ټولو نه غټه او خطرناکه خبره چې کوم خلک پنسې ښکته ساتي، په خپو کې پنسې راکاږي، د ګیټو نه پنسې ښکته ساتي، نو د قیامت په ورځ به الله جل شانه دغسې خلکو ته ډېر زیات په قهر او په غصه کې وي، او الله جل شانه به ورته د رحمت نظر نه کوي، او د غصې په انداز کې به د هغې سره چې د رسول الله مبارک فرمایي چې الله جل شانه به په دغسې خلکو باندې خپله غصه ظاهروي، خپل قهر به پرې ظاهروي. الله دې موږ ته امان راکړي. او دریم نمبر دا پنسې چې څوک ښکته ساتي، په خپو کې راکاږي او د ګیټو نه ښکته پنسې ساتي کوم سړي، نو دا پنسې ښکته ساتل او د ګیټو نه پنسې ښکته ساتل او په خپو کې راښکل، دا وایي د تکبر علامت دی. او تکبر څومره عظیمه ګناه ده. الله وایي تکبر زما صادر دی. او یو څوک چې بیا تکبر کوي، یو بنده د الله تکبر کوي، نو الله وایي دی ما نه زما دا صادر راکاږي. نو دا ډېرې خطرناکې خبرې دي. نن سبا کوم څیز چې عظیم او سخته ګناه ده، هغه په دې نن معاشره کې پیشن ګرځېدلی دی. سړي پنسې ښکته ساتي او ښځې چې د هغې پنسې هغه اوچتې ساتي، حالن کې د دین او د شریعت تقاضا دا ده او حکم دا دی چې سړي به پنسې اوچتې ساتي او ښځې چې دی دا به پنسې ښکتې ساتي. یعنی ښځې به د خپلې خپې په پنسو کې پټوي او سړي به د خپلې پنسې اوچتې ساتي د ګیټو نه. نو لحاظه په دې خبره باندې عمل وکړئ. که تر اوسه پورې څوک په دې ګناه کې مبتلا او په دې عظیمه ګناه کې، او دا یو خبره څلورم نمبر نوټ کړئ، پنسې د ګیټو نه ښکته ساتل دا ګناه کبیره ده، دا وړه ګناه نه ده. نو لحاظه د دې نه ځان وساتئ. دغه ویډیو پیغام د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. کیدای شي ستاسو په دغه شیر کولو سره نور مسلمانان هم د دغې ګناه نه بچ شي. انشاءالله ثواب کې به ورسره موږ تاسو شریک یو. الله دې د عمل کولو توفیق. خپله آنلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دیني مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي.